د اسلام آباد د سرحد یونیورسيټي په معاملې کې که د 400 واله لیفټیننټ کرنل اسفندیار په ځای باندې زومه کنه نو والله چې 200 باندې پکې سملولیو ما ته به ښځه ټلیفون کوي لور به ته ټلیفون کوي چې راشه دلته مونږ یو څو لنډغرو ګیر کړیو څوک هم د لمنو نه رانیسي څوک هم د لاسونو نه رانیسي او څوک راته کنځل کوي او څوک راله دکې راکوي نو ته به بیا کور ته ځې او بیا به وردي بدلې او بیا به د هغې نه پس راځې او بیا به د لور خور تپوس کوي پښتانه داسې نه دي زه لا وایم چې اوس هم ورسره اسفندیار ډېره ګزاره کړې ده ما خو راته ووایې که د په ځای باندې زه یا بل غیرتي پښتون والله چې 200 مې پکې سملولو ستاسو جرأت څنګه را پیدا کېږي چې تاسو پردی ښځې ته لاس اچوئ تاسو پردی ښځه راکاږئ دکې وله ورکوئ په یونیورسټۍ کې لنډغرو دا لنډغر والله چې نن دله ما سملول د په ځای زومه که نه نو ما اوې ډزې نه کولې بیخي مې اوې ډزې نه کولې او بیخت بیا خدای د نوکرۍ وښکې او بیخت د وردۍ وښکې او بیخت بیا خدای د ملازمت وښکو عزت او عزت د ټولو نه مخکې دی ناموس د ټولو نه مخکې دی او دا لوبه څه کړې وه لوبه دا کړې وه چې دغه ځای کې یو بېغیرته شانتې دی جینکۍ تنګۍ را تنګۍ جدون نوم یې دی هیډ اف د ډپارټمنټ دی نو دې جنۍ په هغې باندې کیس کړی و هغه کیس یې ګټلی و او هغه جدون یې د یونیورسټۍ نه مخکې و نو هغه بیا دا خپل لنډغر راغونډ کړي و چېرې دا جنۍ تاسو تنګوئ دا جنۍ تاسو تنګوئ دې په سر زه نوکرۍ نه وښکې ما هغه هم قچر سړی و او دا زنانه به یې تنګولې نو دا نن راغلې ده ورته ویې چې زه سره خبره کوم چې ګوره په ټوله خبره زه تاسو پوه کوم چې دا داسې چل دی دا داسې چل دی دا داسې چل دی چې وله راغلې ده دلته دې لنډغرو راګیره کړې ده څوک ورته کنځل کوي څوک یې د لاسونو نه راکاږي څوک یې د اوږې نه راکاږي 200 دکې هم وله ورکړئ هغه چې بیا ورته پته ولګېده چې دا خو ځناور وله راغلی یم نو هغې یې ټلیفون کړی دی لیفټیننټ کرنل اسفندیار پسې چې د 400 کسکر پښتون دی هغه پسې ټلیفون کړی دی نو خو بیا دې ته نه کتله چې ما پسې اوس لور او خور ټلیفون وکړي چې راشه دې ځای کې یو څو لنډغرو زه ګیره کړې ما نو زه به کور ته ځم او جامې او بدلوم او بیا د هغې نه پس په بل ټوپک رالم او بیا به راځم چې هر څه ختم شي نو بیا به زه راځم زه به لکه د غشي په ځان هغه ځای ته رسوم نو وروره مطلب بیا دی هغه پسې راغلی دی هغه بیا هم د اوسنۍ نه کار اخیستی دی صرف مطلب بیا دی چې خپله ښځه د لاسه نیولې ده او روان شوی دی چې یاره روانې کړي او قصه ختمه کړي خو دوی بیا هم مخې ته ورته جته جوړه کړې ده او وایي چې نه دې پرېږدو نه دې پرېږدو نه دې پرېږدو نو چې خبره دغه حد ته رسېدلې ده نو بیا دغه اسفندیار چې کوم دی نو هغه تمانچه راوښکې ده او هوایي ډزې یې کړي دي او ځان یې د دوی نه اوښکې دی سیلف ډیفنس کې کړي دي دا کومو کسانو دا کومو لنډغرو چې دا کار کړی دی دوی له حقیقي سزا ورکول پکار دي او زبردسته سزا ورکول پکار دي تاسو هم بې غیرتو ځان ته پښتانه وایئ چې یو پښتنه جینۍ آینه نوم یې دی د اسفندیار د ښځې او اسفندیار چې یو کسکر پښتون دی را 400 او په هغه باندې تاسو داسې ورځئ او داسې حرکتونه ورسره کوئ ما خو تا ته ووایي چې والله چې زه نومه که نه که د په ځای باندې زومه د اسفندیار په ځای باندې که نه والله چې 300 مې پکې سملول بیخت د نوکرۍ او بیخت د وردۍ او بیخت د هر سوزي دا خبره بیا وروستو کوو نو به هر حال فوج خو ډېره یو ډسپلین اداره ده اسفندیار یکدم هغوی گرفتار کړم دی او دفعې هم پې لګولي دي او په خپله ګرفتارۍ کې حراست کې اغشتم دی او هغه له خو به فوج خامخا سزا ورکوي ځکه چې پاکستان یو ډسپلین اداره ده او په پاکستان کې د اندروني احتساب ډېر زیات خیال ساتل کېږي خو آیا که فرض کړو ته د زه پولیس ته لاړم زه فوج ته لاړم یا زه داسې بلې محکمې ته لاړم او زما خور او لوره د یونیورسټۍ نه ما پسې ټلیفون وکړي چې راشه دلته زه څه لنډغرو ګیره کړې ما او دا چلونه را سره کوي نو زه به بیا څه کوم زه به دستۍ کې هغه ځای ته ځان را رسوم دستۍ کې به هغه ځای ته ځان را رسوم خدای دې کړي چې که بنیل مې اچولي او خدای دې کړي چې که کمیس مې اچولي او که پرتوګ مې اچولي او که وردي مې اچولي هغه ځای ته به ځان را رسوم او د خپلې خور او د لوره د ناموس تپوس به کوم لیفټیننټ کرنل اسفندیار ولي څه چې دې کړي دي ښه د غیرت کار دې کړی دی د نوکرۍ لملته ورکړه ته وایي چې نوکري وی د نوکرۍ لملته ورکوم عزت او ناموس د ټولو نه ګران دی
موږ هم پښتانه یو، موږ هم په خپلو پښتو باندې خفه کېږو. دا خو لنډغر راجمع شوي دي. لنډغر بس وپېژنه که نه، دا لنډغر دي او دوی د یو خصوصي منصوبې لاندې دا کار کړی دی. خو په دې خبره باندې پوه شي چې په پښتنو د پښتون په خور او د پښتون په لور باندې لاس اچوله، اسفندیار خو راته ډېره زیاته ګزاره یې درسره کړې ده، ډېره زیاته ګزاره یې درسره کړې ده. والله که زما په شان یا په یو بل غیرتي پښتون اورېدلی وی نو په ایمان چې جاجر یې د باندې تشه کړې وی. خو موږ دا مطالبه لرو چې دغه لنډغر چې کوم دی دا د ټول ونیول شي، د دوی نه د ټوله انکوایري وشي، ټوله مسله هم دوی جوړه کړې ده. ځکه چې کیپټن اسفندیار ته بیا چې کله خپله ښځه ځان سره روانه کړه نو روان شو ته دوی وله بیا د مخې نه راتاو شو او وی نه بزرانه او د ښځې مخه یې هم ولې نیوله او د هغه مخه یې هم ولې نیوله او لاس یې ورسره واچو. نو ظاهره خبره ده چې هغه بیا خامخا یو 2-3 هوایي ډزې وکولې چې ځان وباسي د دوی د نرغې نه، لکه چې دا خو بیا جته شوي وو، لنګ شوي وو ټوله. او دا له مخکې نه ماته یو پلان منصوبه ښکاري، د مخکې نه راته یو پلان منصوبه ښکاري چې داسې کار به موږ کوو. نو لہذا داسې کار دی که نه چې لیفټیننټ کرنل اسفندیار ولي خان ډېر زبردست کار دی کړی دی، د نرتوب کار دی کړی دی. او همدغه شانه پښتانه کوي او پښتانه بیا دې ته نه ګوري چې یاره نوکري کم خوا لاړو، وردي کم خوا لاړو، کیریر کم خوا لاړو، څه کم خوا لاړو، بل هر څه لاړو. د عزت او د ناموس نه هر څه قربان او بیا د 400 پښتانه خو په مړه سرونه مو ورکوي، لس کاله 20 کاله په دښمنۍ هم کوي. دا څه خبره ده؟ خو د دې اوس پوره تحقیقات پکار دي. او اسفندیار لیفټیننټ کرنل اسفندیار چې کوم کار کړی دی د سړیتوب کار یې کړی دی. او چې دغه شانه د یو پښتون لور خور سره دا کار کیږي او یو پښتون دغه ځای ته ورشي نو پکار دی چې په لتو په هغه خلکو باندې وخیږي او که تمانچه ټوپک یې په لاس کړي نو والله چې تشي کپې پښتانه په خپل غیرت او په ناموس باندې ګوره بیا داسې سمجوته نه کوي. دا خو نن هم د لیفټیننټ کرنل ډېر زیات د حوصلې نه کار اخیستی دی، ځکه چې د پاکستان فوج ډېر یو ډیسپلین اداره ده. د په ځای کې بل څوک نو والله چې له سطح بیا ده کې غزول یو، داسې ګپ خو نه دی.